من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سورة مائدہ شروع وا ابتدا کې د دې خبره وا چې تاسو ایمان راوړل کلمه یو ویل نو پای کې تاسو د الله سره د الله وزو اقرار کړل چې ستا احکام باندې با عمل کو د پیغمبر په زندګۍ طریقې باندې خپل ژوند تیرو نو پاغي کې یو دا خبره هم ده چې حلال او حرام دا به د الله په مرضی باندې د الله په حکم مطابقي د ځان به تحلیل او تحریم نه کوي. دارنګه کله چې تاسو په حرم کې یا په احرام کې نو ښکار کول تاسو د پاره ناجایز دي. کله چې تاسو د حرم نه وځئ یا د احرام نه وځئ نو بیا تاسو ښکار کولی شئ. یو خبره ده رستو بیا به راځي چې یو ښکار د وچوبې دی یو د دریاب دی نو د دریاب ښکار هغه جایز دی، د وچوبې ښکار هغه ناجایز دی. د محرم د پاره چې احرام کیي نو احرام په حالت کې د وچوبې ښکار نشي کولی. ورپسې خبره د دې وه چې تاسو د الله د شاعرو بې عزتي مه کوئ. د الله شاعر که هغه جماعتونه دي د جماعت بې عزتي دا مه کوئ. زموږ استاذ موږ ته دا ویلو چې دوه ځایونه داسې دي چا چې د هغې بې عزتي کړله نو هغه سړی په دنیا کې هم خوار شوی دی. په دنیا کې هغه هم څه ښه د ورځ نه ده موندلي. یو د جماعت بې ادبي، د جماعت بې حرمتي، او دویم د مقبرې بې عزتي چې چا کړله نو هغه ښه د ورځ نه مومي. په دنیا کې هم دغسې خړ سپېره ګرځي. جماعت د وجې نه مخکې مشرانو به دا خبره کوله جماعت ګاونډیان هغې لا ډېر احتیاط سره پاتې کېدل پکاري. ولې جماعت بې ادبي ونشي چرته خوا او شا کې کم اوازونه چې ناروا دي هغه اوازونه چرته خوا او شا کې ونه چلیږي. ډنګ ټکور وغیرہ دا اوازونه دا خبرې دا نه پکار اسیم ناروا دي. بیا د جماعت گاون کې خصوصي طور باندې دا غیر ډېر زیات خیال ساتل پکاري. نو د جماعت گاونډیان چې نو یا هغه چې ګورې وته نو ښه وي او یا چې وته ګورې نو ډېر خراب وي. نو څوک چې بې ادبي کوي نو د هغې حال خرابي، او څوک چې عزت کوي عزت خیال ساتي نو هغې له الله ترقي ورکوي. نو لا تحلوا شعائر الله، د الله د شاعرو بې عزتي مه کوئ، بې حرمتي مه کوئ. دارنګې میاشتې د حرمت دي د هغې بې عزتي مه کوئ. مخکې د میاشتې د حرمت خبره شوه، د هغې حرمت په خپل ځای بعضې احکام د هغې منسوخ شي دي، لکه جنګ کول په هغې کې منسوخ دی اوس چې هغه درې میاشتې پرلپسې دي ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، او یو پکې رجب. دا څلور میاشتې وې نو د دې خیال ساتل پکار دي.
دارنګه قربانی کول، دا قربانی ساروی دي حرم تزي حرم ته روان دي، نو داغي خیال ساتي داغي چې ته بیزتیونه کوي، ولې دا د حرم ساروی دي، حرم ته روان دي، هغې ته عاملونه په غاړه کړی شي دي، د هغې باندې نښې لګولی شي دي چې دا د حرم دي، د الله د کور دي، د الله د کور د میلمنو دي. دارنګې هغه خلک هم چې هغې قصد کړلی روان دي بیت الله ته، نو هغې ته چېرته بد ونه ګورئ، د هغې سره څه تعارض ونه کوي. دارنګې کله کله په حرم کې یې په احرام کې یا نور خلک په حرم کې احرام کې دي او تاسو سره هغې مخکې دشمنی کړله، نو داسې نه چې تاسو سره چېرته د دې بدله په دغه وخت کې والی، دا په دې وخت کې هغه هم دی تړلی شی دی، په دې وخت کې هغه هم دی لاس نشي والی، څه نشي کولی، څه نه کوي، نو داسې نه چې ته ته بدله واخلې، دغه وخت د بدلې اخیستو نه دی. تعاون په نیکۍ باندې په تقوا باندې پکار دی. بیا ورپسې تذکره وه چې کوم څیزونه الله حرام کړلي، مرداره ده، خبره مخکې تېره شوې وه، مرداره چې د هغې نه سا ختلی په خپله باندې غیر ذبح شرعي باندې چې شرعي طریقې باندې حلال کړی شوی نه دی، بس خبره خلاص په لنډو باندې هغې ته مرداره وایي. که په ټوپه کې وولې، که بل څه طریقې باندې هغې نه سا وختو، تیزندي ورته واچولی شوه، بل څه شي دي بل څه شي دي، سټ د طرف نه په چوړکۍ باندې ووالی شو، یا د الله نه سوا د بل چا نوم پې واغستی شو، دا ټول مرداري دي. په خپل باندې په خپل مرګ باندې یو شی مړلی، نو هغه مردار دی، نو دغه مرداره ده، حرام ده. دارنګې وینه، بعضې خلک پکې یو خبره بله کوي، و یو شی دی هغه تا مړ کو او یو شی دی هغه الله مړ کړلی، نو ستا هغه ښه دی که د الله هغه ښه دی، ته ښه یې که الله ښه دی. سړی حیران شي چې اوس دلته څه ووایم، یو شی الله مړ کړلی او یو شی تا مړ کو، تا پې چوړکۍ راکړو د مړ دی کو، او یو شی الله مړ کو، د هغې بل څه سبب نشته، خو الله مړ کړلی که، نو هغه ښه جایز پکار دی که نه ستا دا جایز پکار دی. سړی حیران شي داسې چې دلته اوس څه ووایم. چا چې دا پیدا کړلی، د چا په لاس کې چې اختیارات دي، هغه دا ویلي چې په دغه طریقې باندې چې ته حلال کې دا به جایز دي، د دې نه علاوه چې څومره طریقې باندې مړ شي ساتې وخیږي او به مرداري، دا دغه خبره ده، هغه حکم دی. دی کې زما ستا قیاس نه چلیږي، خبر نه چلیږي چې دا الله مړ کړی یو هغه ښه شو، نه الله چې کوم حکم کړلی په کومه طریقې باندې کړلی نو هغې باندې جایز دی، او چې د کمې نه منع کړله هغه مردار دی. بس وینه ده، دا ناروا ده، حرام ده. وینې باره کې یو دوه ځایونه خبرې راځي، او د مردارې باره کې هم راځي چې دا جایز دي، دوه مردارې جایز دي، یو السمک والجراد، یو مهی دی او یو مولخ دی، قاطی مولخ چې ورته وایي، نو هغه د هغې حلالول نشتی، هغه مړ شو بس جایز دي، مهی مړ شو جایز دی، لیکن مهی خبره دا ده یو ته سمک طافي وایي، انا جایز دی چې د هغې د مرګ سبب نه معلوم، نه مردار دی، هغه مهی مردار دی، چې سبب معلومي چې دا ولې مړلی، نو د هغې پہچان هم کېږي، په اسانه طریقې باندې کېږي. کله داسې اوبه پې وچې شي، کله داسې شي څه شی ووهي، کله کونډې وهلی، کله څه وهلی، کله څه خبره معلوموي. دارنګې کم چې څه سبب د وجې نه مړي نو هغه سر ته نه راخیږي، او کم چې سبب نه وي نو هغه سر ته راخیږي، بیا په دې اوبو کې ګرځي، یو بوی یو طرف ته وړي بل طرف ته وړي، او دا بل چې دا په موږ باندې کته ویښ کې پروت وي، بیا اوبه پې تیزې راشي یو ځای پورې ویسي،
بیا یې اوبه نه شي ډکولی بیا چې اوبه نرمي دی په ویښ کې پروت بیا نو هغه جایز دی او کم چې دا اوبه سر ته راوخیږي دی که سمک طافي ورته وایي و دی چکر یې لګوي په مړونې مایې چکر یې لګوي نو دا ناجایز دی ښه دارنګې وینه باره کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دوه وینې جایز دي چې کم پرم شوي وینه ده هغه څه دی الکبد و الطحال یو جگر دی اینا او یو توره دا دوه څیزونه چې دا هم وینه ده چې وګورئ حقیقت کې ورته وګورئ دا وینه ده لیکن دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا تاسو لپاره جایز دي د دې نه علاوه نورې وینې چې دي دمې مسفو بهیدون کې وینه وبهیږي او هغه بیا پرم شي نو هغه وینه ناجایز ده هلته کنه هلته ډېر شی دغه کېږي بهیږي لږ وبهیږي چې لږ ساعت ټیم پې تېر شي نو بیا پرم شي څه لوتړې غوندې کې دي جوړې شي هغه ناجایز دي غوښه د خنزیر غوښه دا کاډو کې دی که څه دي دا ټول داسې ناروا دی چې دې ته نجس العین وایي څه شی د دې جایز نشتی اگر چې بعضې علماو لیکلي د خنزیر ویښته سپلی کې پیزار کې استعمالولی شي یا د هغې د ویښتو نه د هغې ویښته یو حده پورې کلکي داسې مټاکي لکه ستن د ستنې کار ته اغوستی کېدی شي او دې خو د بیا پوسي نو د هغې نه دغه کار اغوستی کېدی شي د ستنې کار ته اخلي یا د تار کار ته اخلي په پیزار کې چې بل څه شی نه یاله نو جایز دي که بل یې نو بیا ناجایز دي د خنزیر د ویښتو برش هم میلاویږي خلک یې په خولې کې وایي هغه برش غاښونه بې صفا کوي نو ډېر ښکلی وي ډېر خلک یې ډېر خوښوي کافر یې خوښوي مسلمان نه دغه شی د هغې استعمال ناجایز دی په خوله کې د خنزیر ویښته د خنزیر دغه د ویښتو نه جوړ کړی شی برش دا ناجایز دی دقه سي لکه څنګه چې دا برش دی که نه دغسې کړه کي یو حده پورې هغه ما ته وایي د ستنې کار کوي بیا د هغې نه اخواته بیا لوګړې لږ لږ پستېږي نو کم چې هغه پوس غونته کوي لوګړې نو هغې نه برش جوړوي او دې خواته چې هغه بیا د ویښته په شانتي لکه څنګه چې عام ویښته دي نرم نو هغې نه ویښته نه هغې نه برش نه جوړېږي نو د یو حد کې داسې دي چې هغې نه برش جوړېږي او ډېر ګران خرڅېږي او دغه کافر هغې اخلي او هغه خپلې خولې کې ووایي د دې استعمال ناجایز دی دارنګې ما احل لغیر الله به د الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې چې ورکړی شوی شی هغه هر شی چې که هغه روپۍ ده که اشرفۍ ده که هغه تیل دي که هغه چرګ چرګوړی دی که هغه حلوا پراټې دي او که هغه ګډ او سنډه او غوایي دی هر شی چې دی که جامه او پیزار دي څه شی که هغه مالګه ده او که هغه مټایي ده هلته کې په درګاه باندې ایښودی شوي ده دا ناروا دي حرام دي دا دومره ناروا دي چې دا اخرنی څلورم کې ذکر کو نو دا د دغې خنزیر نه هم بدتر دی دغه حلوا پراټې دا بدتر دي یو شي باندې د الله نه سوا د بل आवाज وکړی شو چې دا د پلانکي بابا په نوم باندې نو د بیا حلالېږي نه که ته بسم الله وایې بسم الله به نه جایز کېږي نه حلالېږي نو د هغې دپاره طریقه بیا دای چې ځمکه وله وکنه او په هغې کې واچوه لپاسه پې خاورې واړوه که زنده ژوندی شی نو مړې کا چوړکۍ پې راکاږه چې مړ شي او دقې ځای کې دفن کا بهر مهو ته به یې نه اچوې اوبو ته به یې نه اچوې چې مهي ونه خوري بهر به یې نه ږدې داسې نه مرغۍ وخوري مرغۍ چې وخوري دا مرغۍ بیا زموږ د کار دي نو څه شي ته هغه د ایښودو نه دی چې دغه حلوا پراټې دا برنجونه منجونه یولسمې دولسمې دغه حلواګانې پراټې چې شی دا بهر د ایښودو نه دي دا انسان له د ورکولو نه دي تر دې پورې چې دا خپل سپي له د ورکولو نه دي پیشوګانو ته یې کېدې سپي ته یې کېدې هغو ته ورکولو هم نه دي بیا ورپسې تذکره د نورو بعضې څیزونه چې هغې جایز کېدی شي که د مرګ نه مخکې سا پکې او چوړکۍ پې راښکودی شو حلال شو لکه مرۍ ښه پکړ لوله یا یې وهلی ټکولی دی او د هغې د وجې نه هغه
نه علاج شوی دی بیا حلال کو، یا د بر نه راغخته دی او مړ کیږي او دا حلال کو، خو د مرګ نه مخکې نه علاج شوی دی او حلال کو، یا خکر واله شوی دی حلال کو نو جایز دی. دانګې درنده تی خوړل له هغه نه علاج کړل وځ دې دغه سی با اسې پړلیږي با او بیا به په قرار راوځي ته به ورسې دی او حلال دی کو. نو کم چې پرون ما خبره کړو د سر سره چې کما اکثره حصہ ده نو دغه به جایزي، کم چې د دینه جدا کړی شوی ده نه بنا جایزي. یو سړی ټوپک باندې یو شی وویشتو او هغه ته ورسېد حلال کو نو جایز ده، که ورسېد او هغه مړو دا مردار ده. په خا خلکو وي د ښکار مرغۍ ښکار شی کاغه وشته شوی ده نو هغه ورځ په نه مرداريږي. دا خبره د خلکو اسی فضول وا خبره دغه سیدا ورځ نه کمیاش پوری هم به جایزي، خو هغه ځان له شرایط دي. خبر داده یو سړی یو شی وویشتو په دې شی باندې چې هغه تیره ده غشه ده په غشي باندې وویشتو نو شی ورک شو دې پسې ګرځي ورځ تیره شوه، خو په زړه کې هغه دی او دا شی ما ویشتلی دا بدلته کې چته یي په سواله پسې بیا لاړ ګرځي 2 ورځې 3 ورځې 100 ورځې وروسته وموندو، خو د طلب ختم شوی نه دی، ویشتلی دی په غشي باندې او په غشي په ویشتو په وخت کې بسم الله ویلی وه، بسم الله الله اکبر ویلو. نو دقه کاغه مارغه دی کاغه بل څه شی دی کار دی نو هغه به جایز دي. اگر که مړ شوی دی هم جایز دی، او دی پیژنې چې او دا هغه دی ما چې کوم ویشتلی او دا عام ټوپک باندې زمونږ چریز ټوپک دی، بادي ټوپک دی، غوږین ټوپک دی او کراشنکوپ وغیره بل څیزونه دي په دې باندې چې اولې نو هغې نه هغه جایز کېږي نه، جایز به هلی چې ته اولې او ته ورته ورسې ژوندی او حلالې کې ستا نه مخکې هغه مړ شوی دی نو مردار دی. داسې نه چې ودې ویشتو بیا به سړی لاړ شي مارغه دی مثلا هلته مارغه دی چلو کی هغه مري زر دې سر ته وشوکئ بسم الله الله اکبر سر ته وشوکئ ناروا دی مردار دی، سټ شو کولو باندې مردار دی. داسې شی په کار دی چې هغه تیره ګټه ده، تیره بانس دی، د دې بعضې څیزونو نوم هغه زموږ په کتابونو کې راځي. تیره نوک دی، خو نوک هم په ګوتې پورې چینې نه، نوک جدا، غاښ دی خو غاښ په خوله کې نه جدا، چې هغه ته راواخلې او هغه تیره کړی شی دی یا تیره دی او هغه پې راکاږي او د هغې نه هغه پې غوسیږي نو بیا جایز دی. لرګی دی سړي لرګي نه چوړکۍ جوړه کړله ښه تیره کړې ده او هغه چې پې راکاږي غوسه کوي جایز دی، دغې باندې کوي. ګټه ده تیره ګټه ده هلته کې ګټه چې ماته کې بعضې داسې تیرې چې سوایمو هغې باندې حلالېږي پې، خو په لاسو باندې نه ګورئ، لاسو باندې چې راکړو د لاس ودې سټ دې وشوکاو مردار دی کو. نو د ټوپک بعضې خلک وایي دا خو ګرانه شوه، پخوا دا ټوپکې دې ته بندوقه او دا بندوقیه ورته وې، که دا شی نه و نو هلته کې د دې متبادل بل خبره هم فقهاو لیکله. یو سړي په غشي باندې وویش، غشی چې لاړ نو هغه په پرتو ولګېد او هغه شی کم شي باندې چې ولګېد مړ شو مردار دی، په تیرو لګېدلی وی مړ وی نو جایز و، خو چې دا په پرتو لګېدل او شی مړ شو ناجایز دی. د دغې مثال شو یو شی داسې دی چې هغه په زخ باندې را پرېښو او هغه وشلېدو وینه ترې لاړه په دې باندې نه جایز کېږي. او سړی کله سټک وایي ناڅاپه ګوته ووایي ګوته وشلی سرمن وشلېږي او وینه ترې روانه شي دې ته غوسه نه وایي
دا غوسه نه ده کړې، دا چقول لا دې چقول وای. والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه خکر والی شوي، خکر جدا کړی شوی دی، هغې باندې سړي راواغسته او حلالې کو نوم کېږي. بعضې وخت کې یوه خبره بله راځي، ذبح اضطراري ورته وایي. یو شی دی لیونی شوی دی، بعضې وخت کې خلک قرباني کوي نه په دې کې دا څاروی لیونی شي، جو بس هر څه بیا شلی څوک ورته ټینګېږي نه، نږدې کېدی ورته څوک نه شي. نو د هغې دپاره یې خبره بیا دا وي غټه چوړکۍ یا که دغه د تیر دا خبره وي چې تیر راواخلي او هغه په وولي بسم الله الله اکبر پې ووایي، نو هغه جایز کېږي چې غوسه کوي هغه. یا چوړکۍ راواغسته هغې له دغسې ګزار کړه پرېښودوله لرې نه، چوړکۍ ده یا خنجر او توره ده هغې وله را پرېښوده په تیرو باندې پې ولګېده او غوسه یې وکړه وینه ترې وبهېده، نو جایز کېږي. اوس دې دور کې هغه خبرې لږ ګراني. په دې دور کې سړي په ټوپک باندې وویشته، څاروی په ټوپک وویشته، هغې را نیلاجه کور ارتاو شو او زر ورته ورسي او حلالي کي، بیا صحیح ده. چې حلالي کي ټوپک باندې صحیح کېږي نه، دغه ته ذبح اضطراري نه وایي. دارنګې درنده ته وخوري خبره بله را روانه ده د درنده د خوراک. درنده ته خوړلې نه خبره خو شوه، دارنګې هغه تقسیمول په غشو باندې دا ټول ناروا څیزونه دي. پرون یو خبره ما کړې وه، دا آیات آخري آیاتونو کې دی. بعضې وایي د ټول نه آخري آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي دا دی او بعضې وایي هغه بل دی. نو دا نازل شوی دی، نو دا په عرفات کې نازل شوی دی. نو د دې نه د عرفات نه یو اتیا ورځې وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. او بعضې وایي چې هغه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله سورة بقره کې چې راځي یو دوه رکو مخکې د ختمېدو نه هغه آخري آیت دی او د هغې نه 13 ورځې وروستو تقریبا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. بهرحال که هغه آیت شي که دا شي دا د احکامو په لحاظ سره آخري آیت دی او دا په عرفات کې نازل شوي دي. الیوم اکملت لکم دینکم، الله یې مکمل کړی ما ستاسو دپاره دین، واتممت علیکم نعمتي او پوره کړی مې دی خپل نعمت په تاسو باندې. خپل نعمت مې په تاسو پوره کو. خپل نعمت څه دی؟ قرآن دی. خپل نعمت څه دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میدان عرفات کې ولاړ دی. الا هل بلغتو، ما تاسو ته دین ضرور رسو کنه او یا ټول راو رساو، تا در رسول حق ادا کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوته اوچته اسمان ته او بیا کته کوي اللهم اشهد، یا الله ته گواه اوسې دا خلک څه وایي، یا الله ته گواه اوسې دې څه گواهي کوي، یا الله ته گواه اوسې. دا درې پیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ووایي. او بیا یې وفرمایل الا فلیبلغ الشاهد الغائب، حاضرین دي دا دین غایبینو ته ورسوي، کم چې ما اورېدلی کم چې ما نه اورېدلی ما در رسولی دا غایبینو ته ورسوي. نو رضیت لکم الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین تر اوسه پورې مکمل نو، نن مکمل شو. واتممت علیکم نعمتی، خپل نعمت مې په تاسو باندې پوره کو. ورضیت لکم الاسلام دینا، او تاسو دپاره مې دین اسلام هغه خوښ کو. څوک چې د دین اسلام نه علاوه بل دین طلب کوي فلا یقبل منه، مخکې تیر شي دي د هغه نه به قبلیږي نه، دغه بل دین نه قبلیږي، دین اسلام به قبلیږي. فمن استر فی مخمصة، نو څوک چې مجبور شو په سخت لوږه کې غیر متجانف لاسم چې هغه نو کږېدونکی ګناه ته، فإن الله غفور رحیم، یقینا الله دی بخونکی مهربان. یو سړی په سخت لوږه کې دی، مخکې مسله تېره شوه، د لوږې د وجې نه مري، هغه ته دا څیزونه میلاویږي، مرداره میلاویږي، وینه میلاویږي، خنزیر میلاویږي، ما اهل لغیر الله به میلاویږي. نو دی به کم یو خوري؟ نو دی به اول مرداره خوري مرداره پکې نه نو بیا به وینه خوري، وینه نه غوښه د خنزیر، غوښه د خنزیر به خوري. او ما اهل لغیر الله به دا د ټول آخر کې دی چې دغه څه نه میلاویږي، نو بیا به دغه کم چې دا غیر الله
دا بابا په نوم باندې چې کوم نظر نیاز دی هغه خوري نو هغه خوړی شي، خو چې دغه خنزیر او بل مردار وغیره نه وي، که دا ټول پراته نو دغه ما اهل لغیر الله به نه خوري، دغه نذرانه شکرانه حلوا پراټې دا به نه خوري، هغه مرداره به خوري، خنزیر به خوري، وینه به خوري، خو دغه حلوا پراټوله چې دا د الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې ورکړی شي دي نو دا به نه خوري. نو که چا دغسې وخوړه او ځان یې حلالې ته ورساو نو فإن الله غفور رحیم، الله دی بخونکی مهربان. یسألونک ماذا احل لهم، دا خلق تپوس کې ستانه چې څه جایز کړی شي د دې دپاره، قل احل لکم الطیبات ورته ووایه جایز کړی شي دي ستاسو دپاره پاکیزه د رزقونو نه، وما علمتم من الجوارح او هغه چې تاسو تعلیم ورکړی زخمی کوونکو زناورو لره، مکلبین لیکونکې تاسو هغې لره یا تیزونکې تاسو هغې لره، تعلمونهن چې تاسو تعلیم ورکړی هغې له، مما علمکم الله دا هغې نه چې الله پوهه درکړله تاسو له، الله تاسو پوهه کړي یې په هغې، فکلوا مما امسکنا علیکم نو خورئ د هغې نه چې هغې راټینګ کړلي ستاسو دپاره، واذکروا اسم الله علیه او نوم یادوئ د الله په هغې باندې په وخت د لیږلو کې، واتقوا الله د الله نه ویریږئ، ان الله سریع الحساب یقینا الله دی ډېر زر حساب کوونکی. خبره د ښکار ده هلته کې ما اهل لغیر الله به د الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې چې هغه که ذبح شوې ده که هغه حلوا پراټې ورکړی شوي دي نو دغه داسې مرداري چې د خنزیر نه بدتر دي. دغه سړی څوک دی؟ دا خو شرک کوي، مشرک دی. د دغه مشرک نه هغه سپی ښه دی بیا ښه چې هغه له تعلیم ورکړی شوی دی. یو خو به یې سپی ستا، یو به له تا تعلیم ورکړی، تعلیم ول تا ورکړلی که بل چا ورکړلی، خو سپی به ستا وي، تعلیم به ول تا ورکړی شوی. دویمه دا ده چې کله لیږې نو هغې باندې نوم د الله به اخیستی شوی، او څلورمه دا ده چې هغه ته د ځانه څه ونه خوري، که ځان له څه وخواړو نو دا بیا مرداري، اگر کې تا پې د الله نوم اخیستی. ولې د چې تا چې لیږلی او د چې رانیولی دا شیز نو هغه ستا دپاره نه دی نیولی، هغې ځان له نیولی، نو ځان له ته چې خوړلی څه کټ کړی دی ته نو مطلب دا چې دی ستا دپاره نه دی نیولی. ها که وینیو او هغه شی مړ نه نو بیا که ته حلال کې نو بیا جایز دی، لیکن که هغه اونیو او په دغې خولې کې هغه مړ کړلی مړ شوی دی نو جایز دی. خو چې دا څلور خبرې پکې، یو خو دا دی چې سپی ستا بل تا لیږلی او تا پې د الله نوم اخیستی او هغه چې څه ونیسي هغه راوړي ټول تاله سالم تاله درکړي نو دا جایز دي. دا سپی د هغې مشرک نه ښه دی. دارنګې باز باشه وغیره دا هم دي، کله چې هغې څه شی وخوړو نو د تعلیم یافته اوس نادانه دی ښه، د تعلیم ختم شو، د سند کینسل شو، اوس دکه یو شی ونیو نو هغه به ناروا وي، هغه به ناجایز وي. ولې د خپل هغه تعلیم خیال ونه ساته ښه، تا لیږلی او ستا د مالک خبره ونه منله، تا یې مال یې ونیسه او رایوړه هغه ځان له وخوړو نو د څو پورې چې بیا دوباره بیا په هغه باندې امتحان نه شوی، دوباره هغه له بیا ټریننګ نه ورکړی شوی نو بیا به ناجایز وي. زه دې ځای باندې بې بس کوم او که نه دې څه پکې خو نشته زیات ختم یې کړم. زه اول نه بیا ووایو یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنانو پوره کوئ لوزونه خپل، احلت لکم یا پوره کوئ خپل لوزونه، احلت لکم بهیمة الانعام جایز کړی شي دي ستاسو دپاره د څاروونه، الا ما یتلی علیکم مگر هغه چې لوستی کېږي په تاسو باندې غیر محل الصید یی د تاسو نه حلالونکي ښکار لره، نه حلال ګڼونکي ښکار لره، وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په حرم کې یا په احرام کې. ان الله یحکم ما یرید، یقینا الله حکم کوي څه چې غواړي. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو لا تحلوا شعائر الله، بې عزتي مه کوئ د الله د نښو، د الله د شاعرو، د الله د علاماتو، د دین د علاماتو، وشهر الحرام او د میاشت د حرمت، د عزت میاشت یې د هغې بې عزتي مه کوئ. ولا الهدیه او نه د هغه قربان څاروو چې هغه حرم ته روان کړی شوي دي، ولا القلائد نه د هغه څاروو چې هغې ته میلونه په غاړه کړی شوي دي، ولا آمین البیت او نه د هغه چا چې هغه قصد کوونکي د بیت الله بیت الحرام، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چې طلب کوي فضل د خپل رب او رضامندتیا. و اذا حللتم فاصطادوا، کله چې تاسو حلال شئ
کله چې تاسو د احرام نه وځئ یا د حرم نه وځئ نو فاصطادوا، نو بیا ښکار کولی شئ. ولا یجرمنکم شنآن قوم، باعث دې نشي په تاسو باندې دشمني د یو قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، چې تاسو یې منع کړی د مسجد حرام نه ان تعتدوا، چې تاسو زیاتی کوئ په هغې باندې. موږ سره یې پخوا څه چل کړی، موږ د حرم نه منع کړي وو، اوس خو زموږ پې نمبر دی که نه، اوس ورسره وکړه زیاتی پې وکړه، منع یې کړه، ویې وهه ویې ټکوه. الله وایي نه داسې به نه کوې. وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کوئ یو بل سره په نیکۍ باندې او په تقوا باندې. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، او تعاون مه کوئ یو بل سره په ګناه باندې او په زیاتي په ظلم باندې. واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ. ان الله شدید العقاب، یقینا الله دې سخت عذاب ورکوونکی. حرمت علیکم المیتة، حرام کړی شي د په تاسو باندې مردار او دم او وینا. ولحم الخنزیر، او غوښه د خنزیر. وما اهل لغیر الله به، هغه چې اواز شي د بل د تقرب، او اواز شي د الله نه سوا د بل. والمنخنقة، او مړی ښه پکړی شي. والموقوذة، او ټکولی شي. والمتردیة، او رغتلی شوي. والنطیحة، او ښکروالی شوي. وما اکل السبع الا ما زکیتم، او هغه چې خوړلی د هغې نه درنده مګر دا چې تاسو حلال کوي، حلال کوي چې کله هغې کې سایي اله. وما ذبح علی النصب، او هغه چې ذبح کړی شي په درګاهونو باندې. وان تستقسموا بالازلام، او دا چې تقسیموئ تاسو په غشو باندې، په لاټیانو باندې. ذالکم فسق، دا د فسق کارونه دي، ځان ته ساتئ. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، نن ورځې نا امیده شي دي هغه کسان چې کفر یې کړی ستاسو د دین نه، ستاسو د دین د بدلېدو نه، ستاسو د دین د ختمېدو نه، نا امیده شي دي اوس. فلا تخشوهم واخشوني، د هغې نه مه یېرېږئ، زما نه یېرېږئ. د دغې کافرونه یهودیان دي که نصرانیان دي که نور کافر دي، د هغې نه مه یېرېږئ. الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځې ما مکمل کو ستاسو دپاره ستاسو دین. واتممت علیکم نعمتي، او پوره مې کو خپل نعمت په تاسو باندې. ورضیت لکم الاسلام دینه، او خوښ مې کو ستاسو دپاره اسلام په اعتبار د دین. فمن اضطر فی مخمصة، نو څوک چې مجبوره شو په سخت لوږه کې، غیر متجانف لاسم، چې نه دی ورکګېدونکی ګناه ته. فإن الله غفور رحیم، یقینا الله دی بخونکی مهربان. یسألونک ماذا أحل لهم، تپوس کې دا خلک ستانه چې څه شی جایز کړی شوي دي د دې دپاره. قل أحل لکم الطیبات، ورته وایه جایز کړی شوي دي ستاسو دپاره د پاکیزه رزقونو نه. پاکیزه رزقونه ستاسو دپاره جایز دي، کم چې خراب دي ناغه نه دي جایز، خراب شوي دي، وخت شوی دی خراب شي دي، ناجایز دي. طیبات جایز دي، پاک جایز دي. وما علمتم من الجوارح، او هغه چې تاسو تعلیم ورکړی د زخمی کوونکو زناورونه. مکلبین لیکونکي تاسو هغې لره تعلمونه، چې تاسو تعلیم ورکړی هغې له. مما علمکم الله، د هغې نه چې الله علم درکړلی تاسو له. فکلو، نو خورئ د هغې نه. امسکنا علیکم، چې هغې راټینګ کړلي ستاسو دپاره. واذکروا اسم الله علیه، او یادوئ نوم د الله په هغې باندې په لیږلو، په وخت د لیږلو کې. واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ. ان الله سریع الحساب، یقینا الله ډېر زر حساب کوونکی. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. آخر دعوانا الحمدلله.